الله الرحمن الرحیم. پسیج ناز درود مشر زمون ملی رہبر جناب افتاب متحان شیرپاؤ سے زمون صوبائی چیئرمین جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ سے راغی سر راغی ناظمین صاحبان موجودہ سمرا زمون مقامات ماتنات کے دقبل کلی سندروگو عزتمندو مہرانو جوانانو عبدالو وجمع السلام علیکم. سلام کا پس زد مشر خان او د مشر خان ډیر شکریہ ادا کوم. ما سره الفاظ نشته چې زه دې په کومو ټکو کې شکریہ ادا کوم چې دې دلته راغله یوازې زما دپاره نه زما د علاقې د دې مقامات ناستو عزتمندو مشرانو د دې ټولو او زموږ په شریکه دا یو د فخر او د احساس خبره ده چې موږ الله تعالی داسې مشر راکړی دی چې هغه زمونږ د دې علاقې دی زمونږ ته نږدې هم دی. په هره سخته په هره موقع موږ دې پښتنو سره کلک لکه د غر په شان ولاړ دی. زمونږ دپاره دا ډېره د احساس خبره ده. ملګرو خبرې خو ډېرې کړې دي خو نن موږ یو مقصد ته راټول شوي یو او د هغې مقصد خبرو له به راشو چې دلته کې راروان الیکشن دی ټایم ډېر کم دی. د هغې دپاره تیاری کوو باقاعده. د هغې دپاره یوازې جمعیت زما کار نه دی دا د دې ناستو شریکو عزتمندو مشرانو دا په شریکه سفر دی. په دې معاشره کې ستاسو خوښه ده. په دې معاشره کې چې تاسو څوک مشر کوئ تاسو کوم مشر غواړئ هغه به راځي د اوټ په لحاظ د اوټ پرچي داسې یو کاغذ نه دی چې استعمال یې کوو بیا غورځوئ. په دې کم از کم د 15 کالو تاسو د یو سړي شناخت کوئ. هغه 15 کاله به بیا په موږ باندې هغه مشري کوي. آیا ناست کسان ستاسو دا خوښه ده چې بیا هغه مشران کو چې څنګه مخکې جوړ کړي دي چې تپوس هم نه کوي که نه بیا به که خیر دا جناب ابطال احمد خان شیرپاؤ جناب سکندر حیات خان شیرپاؤ دوی مخکې د دې پښتنو مشري کړې ده زمونږ او ستاسو په شریک یې کړې ده. بیا به هم کوي او که خیر تاسو ناست خلک به موږ ټول ورته کړې د دې نوي جوړېږو ځکه عزتمندو مشرانو حقیقت هېڅکله هم نه پټېږي او په دنیا کې په معاشره کې دوه قسم خلک اوسي. یو رښتیني ژوند تېروي یو په دروغو ژوند تېروي. یو سړی خلک په ښه پېژني یو په بدو پېژني. آیا مخکې چې مشر کومه مشري کړې وه هغه ښه وه که موجوده ښه وه چې دا کومه تېره شوه تاسو کول یې. دغه 15 کاله به موږ تېر شو خو زموږ چا تپوس نه کو. مشري هغه وه چې د دې ځای مشري شهید وطن حیات محمد خان شیرپاؤ صاحب کړې وه چې زما او ستاسو د بچو دپاره یې قرباني ورکړې وه. بیا هغه قرباني بیا زموږ مشر جناب ابطال احمد خان شیرپاؤ صاحب ورکړې وه. تاسو ته به یاد شي چې په شیرپاؤ کې کومه دماکه شوې وه نو هغه د چا نه هیره نه ده او بیا تاسو ته دا هم پته ده چې زموږ مشر د هغه موقع نه تښتېدلی نو بیا هم په هغه موقع ولاړو تاسو ته او په هره دلته بیا په جنازې کې په موجوده ودرېدله. بیا که د سټېشن راواخلو په سټېشن کې چې په چارسده کې کومه دماکه شوې وه خو زموږ ملي مشر رهبر موږ په هغې کې یتیمانان پرې نه ښودو همغه شان ته موږ سره ولاړ دی خیر او د دې مشرانو د دې بچو د دې مستقبل ورته جوړو. بیا د بېلنالم په خبرې مې په زړه ډېرې دي خو په نن زموږ او ستاسو بچي د دې رڼا د لاندې ناست دي دا د دې مشر کمالات دي. که زموږ او ستاسو په کور کې دلته کې خویندې میندې که د اور د ګیس سهولت دی نو دا په دې علاقه مشر خان کړی بل چا نه دی کړی.
که په دې کې تعلیم ورکړی دی همدې جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب ورکړی د سکندر حیا خان شیرپاو صاحب ورکړی دی موږ ته دا 15 کاله داسې تېر شو لکه یتیمانان ما ته ډېر افسوس راځي چې زما په علاقه کې داسې یو عزتمند داسې یو ځوانان چا په غلطه لاره روان کړي او هغه 15 کاله مزل یې پرې وکړو هغه هم زما وروڼه دي خو زه وایم چې هغه خلک دروغجن وو هغوی لکه ټیم وو راغلل دعوا په چپو لاړل دعوا په چپو دا خوبونه دې نه ویني تاسو ته پته ده سفیر هم نه دی ورکړی شوی مشر به په هغې خبرې کوي خو پته یې نه لګي یو هغه مشر و چې په هغه دماکو په هغه سختو کې موږ سره څنګ پر څنګ ولاړ او موجود تاسو مشرانو سره ناست دی عزتمندو مشرانو ترمیم ده ټایم هم نالمه ډېر څه مې په زړه دي خو یو واده به کوو چې د دې جناب افتاب احمد خان شیرپاو صاحب د دوی کامیابي د دوی هر څیز دا زموږ د پښتنو دی دا د بل چا نه دی دا ګټه زموږ ده دا زموږ د بچو مستقبل دی دا زموږ د بچو چې دلته کې کوم سہولیات دي دا زما ستا د بچو دي انشاءالله دا واده به کوو که خیري د دې چې نه سټارټ شو عمده مشري مخکې زموږ مشر کړی انشاءالله بیا به دې ته کېږي د دې د مشرۍ موږ ته د بل چا ضرورت نشته راپاسوه لکه واده به کوو الیکشن را روان دی سیاسي راتلونکي خبرې به درته مشر وکړي په راتلونکي وخت چې څه دي ځکه چې موږ هغه خبرې به کوو چې زه به تاسو سره د کور ګاونډ هغه خبرې کوم تاسو ته پته ده چې په دې علاقه کې تاسو ماله اختیار راکړی په هغه اختیار کې چې ما څه وکړل نو هغه هم دې مشر خان کړي دي او هغه هم د چا نه پټ نه دي خو تاسو له بیا هم چې تاسو کې مې اعتماد کړی وي انشاءالله په ما باندې زما دا یقین دی چې هغه به ځکه خیري داسې دا اعتماد برقرار ساتم چې مشر خان تاسو ته د خپل مشرانو او د خپل بچو په حیثیت کې کړي تاسو سره واده ده انشاءالله چې په دې علاقه سوي مخکې به درځې وروستو به راپسې تاسو یې دلته کې د بجلۍ خبره راځي که د ټرانسفرمر راځي که هر خبره راځي بیا خو موږ ته د چا ضرورت نشته خلک ګواه دي انشاءالله همدې مشر خان ما ته دلته کارونه کړي دغه مخامخ ټرانسفرمر چې ولګېد دا هم مشر خان کړی که وروسته ولګېد هم دا هم دې مشر خان کړی دا هم دې جنډې کړي دا هغه خلکو ته هم وایم چې کوم خلک بېلارې دي راځئ موږ تاسو هم زموږ وروڼه یې که کومو خلکو بېلارې کړي یې موږ درته دعوت درکړو ستاسو په درد موږ هم دردېږو موږ یو خلک یي هغوی ته موږ دعوت ورکړو چې راشئ موږ سره په دې پارټۍ کې موږ سره ځای شته تاسو بیا هم زموږ وروڼه یې موږ سره راتلی شئ ټایم کم دی ګرمي ده زه ما سره به یو واده کوئ چې انشاءالله ټول به لاس اوچتوئ چې دې خان سره به که خیري کلک ودرېږو لاسونه را سره ټول اوچت کړي او داسې وکړه چې دې خان ته بس وکړي